صحابي راغی نبی اسلام ته د الله رسوله امام فخر الدین ناظر رحمت الله علیه دا روایت نقل کړي وای د الله رسوله وای زه ایمان قبلو مخ سلور مرزونه دی راکې دانشم پرې خو دی سلور مرزونه دی دانشم پرې خو دی نبی رسول الله والسلام مبارک ورته او فرمایل وی توایا کنه توایا الله د خیر د الله رسول لومبه مسله چې زه غلا نشم پرې خو دی غلا نشم پرې خو دی غلې مجي ځکه زما ټول معیشت په غلا باندې تیریږي نمبر 2 دروغ نشم پرې خو دی جی دروغ نشم پرې خو دی ځکه زه غلی منو ټول کاروبار مې د دروغ سره وابسته ده یو ته یو غر جنګوم بل ته بل غر جنګوم زما وابستګي د دروغ سره ده بعد خلک ویری چې رښتیا وي نو بیا کاروبار چلیږي نه نو ستا ذهن داسې جوړ شوی دی کنه ته د پیغمبر امتی نه په حق کړ ته د پیغمبر امتی نه ځکه به ته دروغ وینو ستا سهاره دروغ دی پیغمبر نه دی او الله نه دی وای نمبر 2 دروغ نشم پرې خو دی جی نبی رسول الله ته دریم مرز وایا وای د الله رسوله شرابیم یم شرابم نشم پرې خو دی نبی رسول الله مسکه بسکه کېده سلورم مرز وایا د الله رسول چې شراب وسکه با نو دغلته یو خزه د په هغه امخته ورو زیداب نشم پرې خو دی نبی رسول الله ورته کومه برایل چې دی هغه تا کې دیرو چې دا نشم پرې خو دی بیا سکه د الله رسول دا نشم پرې خو دی او کلمه وې مجیدا سه چل لاله کې چې کلمه وې مسلمانم نشم او دا سرورم پرې ندم اوس د پیغمبر د طرف نه عجیبه جمله وې نبی رسول الله مبارک ورته ټیک ته اجازه درکوم او صحابه مجلس کې ناس ته توجه چې پیغمبر د زنا د غلا د شراب او د دروغ اجازه څنګه ورکړي چې توجه غواړم نبی رسول الله ته ټیک ته اجازه درکوم خو زما یو خبره ته عمر نه زبستا دا درې اومنه دا درې سلور اومنه او ته د الله رسول بستا بيدار ما ته ستا شرط منظور دی او تاسو د ما شرط منظور کړ نبی رسول الله ورته یو کار وکړه او صحابه چې پیغمبر ورته سوی پیغمبر ورته چې خیر دی په دا دریو کې ته یو مکه خیر دی زنا مکه ځکه زنا عظیمه ګناه ده یا بعضی صحابه کې دي شورته چې شراب مسکا ځکه سړی شراب اوس کې نو بیا زنا کوي یا ډیرو صحابه کې دي چې غلا یا د کې غلا عظیمه ګناه ده نو نبی رسول الله مبارک ورته تما سره یو وعده وکړه چې دروغ بنوي ما دا درې مې ته اجازه کړه یاره صحابه حیران دي چې عجیبه غونته منظر خو دې په دروغ څه کېږي اوس په دروغ اوس د پیغمبر سیرت او خبره کوم جی د پیغمبر په گفتگو کې او انداز سمجھاولو کې څومره کمال دي زما محترم ورته ته دروغ پریدا او د دې درو اجازه شو د وجدا هډه آسان کار دی آسان دی جډیر د دروغ اجازه شو راشد بھائی د دروغ اجازه شو وای چې اجازه وشو د ډېر خوشاله د کور ته روان دی چې کور ته راغی اوس شپېلک د اوس غلا ته ریډي کېږي غلا ملا لذي که نه اوس چې سامان برابري ذهن کې تصور راغی که غلا وکړم او محلې والا راشي ګوته په ما کېدي او چې وایي ته غلې تا غلا کړې ده نو دروغ خو نشم ویلی پیغمبر سره مې وعده کړې ده دروغ خو نشم ویلی اوس به څه کوبه دا به څه چل کېږي ځکه پیغمبر سره مې وعده کړې ده او د صحابو وعده او جبه وه صحابو جبه و بس په صحابو کې زه اکثر خبره کوم په هغه مسلمانانو کې جبه و او په دې مسلمانانو کې جبه نشته بس بره خبره نه کوم وای غلا نه خو جی پاتې شو غلا خو نشم کولی دا به څه چل کېږي دا څه په قهر وړی دی جی یو ورځ دوه داسې وګرځېده بېسرو چې دا به څه چل کېږي بس چې ډېر بېسره شوي دی نو د شرابو په اډه باندې ورغلی دی چې راشه دا شراب ورته اوسکه کېدی شي دا ټینشن ختم شي ټینشن به ختم شي خو چې شرابو ته ورنږدې شوي دی چې شراب خو به اوس کمه او سار له بیا د پیغمبر په مجلس کې کېنم او صحابو یا پیغمبر راته وګوري او راته وایي چې شراب دې څکلي نو نه خو نشم کولی دروغ خو هم نشم ویلی نو هغې ته به څه وایم چې شراب مې نه څکلی دا غم یې په ځان تېر کړ چې په ځان یې غم تېر کړ دی جي شپې له راغلی دی چې هر څه خو پاتې شو راشه بس دغه یو اسره مې پاتې شوه کوټه چې څنګه ښځې ته دروازه وډبوله هغې ورته دا ته دروازه کولو کوي دروازه به هله کوله ما اورېدلي چې ته مسلمان شوي ما اورېدلي چې ته مسلمان شوي نو که ته مسلمان شوي نو دا دروازې ستا دپاره ابدالآباد دپاره بند دي او که مسلمان نه کافر دا خبره دروغ نو را دننه شه دروازه کولاومه نو بیا ګیر شه وایي که بیا دروغ وی نو پیغمبر سره مې وعده کړې ده
بیا دروغ منو پیغمبر سره معاهده کړی ده دا ورته ها مسلمان شوی ما اواز چې وکړه ښځې ورته په دې دروازه دې ونه وینم د څلورو برایانو نه د محمد رسول الله په اواز باندې بچ شو صوبایي مجلس کې کېناستو مجلس برخاست شو د پیغمبر مخکې د صحابیو پسې رستو کله چې پیغمبر کور ته ننوته پردې نیولې وه چې په شی وکتل دا صحابي ورته داسې ناستې وګوري وایي قربان شم محمد رسول الله قربان شم په تا باندې زما د مور او پلار په تا باندې قربان شي قسم د ایمان دې مې راباندې قبول کړ او د برایانو نه دې م پاره کړم څوک سره سبحان الله ووایي داسې اندازې سمجاول او داسې اندازې گفتگو ما په مخ ته ځمکه د چا نه ولې وایي قسم دې د یو دغه د وجې نه الله د ګناهونو نه معاف کړم او الله تبارک وتعالی د ایمان په نور باندې منور کړم زما محترم نو هغه څه هغه صحابه کرامو زما محترم چې هغې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت اپنو کړی